استاد که خبره دغسې وي نو چې د داعش چوپتیا او د داعش په اړه ځکه امریکایان هم چوپ دي نور هم چوپ دي خو طالبان نه دي چوپ ځکه طالبان خو سره د جنگ په حال کې دي. مسکو کانفرنس کې طالبانو او سرګي لاروف په ډېر واضح شکل باندې ویل چې د افغان حکومت او امریکایان داعش نه ملاتړ کوي تحقیق کوي دا اتهام په ډېر واضح شکل باندې دا کوم. نو څه شرایط ته دی یو خو تاسو دغه یاد کړه د لیبیا یاد کړه چې لیکن دننه په داخل د افغانستان کې ځکه د پروژه خو دلته بدل کیږي اوس خو داعش ته دی کولای شول چې حملات او هغه تسلسل ته خو ادامه ورکړي. مثلا په کابل کې عملیات کېدل په نور ځایونو کې کېدل مسؤلیت عملیات کار چا کول کار څنګه کېدل خو مسؤلیت به داعش اخیسته. اوس هم ګرچې نیم عملیات مسؤلیت داعش اخلي خو هغه قصه خواږه نه پاتې. داخل د افغانستان کې آیا طالبانو سره خبرو اترو ته دغه چوپتیا یعنی هغه پورې ارتباط لري کنه نور عوامل هم لري؟ ما مخکې مو ویل چې یو عامل دا د طالبانو سره خبرې چې روانې دي نو د امریکایانو د طالبانو سره سوله خو یو سیناریو او سمبولیکه سوله ده حقیقي او تلپاتې او فراګیره سوله نه ده. د کوخخ کې چې ډیر طالبان د سولې ترامات کی او د سولې په نوم باندې د طالبانو پروژه ختمه کی نو د دې لپاره چې طالبانو لیوالتیا پیدا شي او په مقابل کې د یو جبهه نه د داعش په نوم باندې کوم طالب سولې ته لیوالتیا نه لري ال تخپل ځان وګوري چې الته دلار شم نو دا تصور د طالبانو ته ور ختمي چې اخو د بل جبهه نشته چې تاسو الته منظم شي خامخا بل لار دا چې ختميږي یا سولې ته بل دا خوشته د چوپتیا چې زه یادوم یوازې دا چوپتیا نه ده چې د څنګه نه خو موجود خودي د حکومت او د امریکایانو د خانم د سکم غټ عملیات یعنی اوس په نګران تاسو ته معلوم دي مثلا توره بوړه غونډه مهم او ستراتیژیک موقعیت اوسم د داعش په لاس کې دی. کونړ کې ډیر مهم ځایونه چې دي هغه د داعش په لاس کې دي. یو درنه سو درې د یو غره شاوخوا ټوله چې ډیر مهم موقعیت دی هغه ټوله د داعش په لاس کې ده. دغه په وړاندې مسله کیږي یعنی معنا دا چې دوی په لوی لاس باندې د عملیاتونو درولې شوی چپ کړی شوی وې د کړی شوی دي او دا هم د موسم اړتیا ده کوم شرایطو لپاره یعنی د آینده لپاره چې کله بیا سوله سمبولیکه تمام شي د امریکا حضور خود ته د امریکا اړتیا ده او دا غي لپاره به مبرر او دلیل پکار دي نو بیا خو طالب نشته د دې پاقیده باندې نو بیا به داعش د یو حرکت په توګه باندې موجود وسی چې هغه به عملیات کوي. امریکا به بیا د داعش ته ټکولو پر باندې بیا په افغانستان کې د خپل حضور لپاره دلایل ولاړي او لکه دا ټول موضوع چې ما یاد کړ چې په ادلب کې پر کله داعش الته محاصره او امریکا نش کولای چې هغه د بمبارۍ د لار نه راپاسي ترڅو دغه جبهه ته یو امتداد او تسلسل ورکي. ځکه لکه وب چې کله په یو لخت کې رواني نو چې کومه نقطه کې ته وب ډیری ویني چې ترڅو هغه منبع جریان لري خو دا وب هم نشي ډیری او هغه منبع وچه شو خو دا وب خپل کمیږي کنه نو افغانستان کې چې داعشي وګړي دلته د ډیر هغه التیا شته دا په او وخت دا ډیر خپاتې کیږي چې هغه منبع نه داعشي امتداد وتلازي او الته په ادلب کې وسپلن د امریکا لاس تنگ دی الته د نو پلای زون منطقې په ګرځولو سره دا نشي کولای د داعشانو هغه امتداد د افغانستان داعشته یو تسلسل ورکړي او وی ساتي. نو د دې لپاره چې دا موجود وګړي بالکل هغه هسته کې ختم نشي او دا د آینده پروژو لپاره به بالکل لاس ورکړي نه وسی نو دوی موقتا وید کړي او موقتا د عملیاتونه اوس په یخچال کې بدل شوی او دلته نور عاملونه چې کله په کار شو بیا ورخصت چې کله په کار شو بیا به دویم ژوند کې پکېږي او یو عامل بل مشته ما مخکې مدونه وکړه چې دا داعش هیڅ کله د سعودي نه به ارتباط نه ده او سعودي ته د یو غم وسوره وخت چې هغه د شمال خاشقجي او د شي وجل دي چې داغي هغه جسم یو مش د پوره د دی وشو او که تاسو ګورئ یو مش کې د نن د عائشانو حرکت کم شوی دي نو چې کله د جمال خاشقجي په مسله کې سعودي دومره متهم چې بالکل په د جرم په غي باندې وس تمام دي ټول سرګن ثبوتونه ترکیه وخودل حتی هغه دغه هغه جسدونه د کمیټوټي دي هغه په بریپیاسونو کې او هغه په ټوټو په غونډو کې وسه هغه د رسنیو خبريږي نو دلته د دې لپاره چې سعودي ټول
یعنی ګوتې ځان ته ونیسي که دا خو سعودي ته هم تمام دی دا خبره دا بدنامي نو داعشیان د یو مشترک هدف په خاطر باندې اوس غلي شوي چې غربي نړۍ ته ویني چې سعودیان هم داعش کې لاس لري هم په جماعت خاشقجي کې لاس لري. ګورې اوس خو زیات امریکا متهم دی یعنی دلته که داعش فعالیت زیاتېږي داعش کې خدا متهم دی نه خو اوس دلته مثلا طالبان چې دي هغه امریکا یادوي دلته روسیه چې ده هغه امریکا یادوي سعودي او پاکستان او نور هیوادونه خو به همکار وي د امریکا په خاطر باندې لیکن دغه اصل لوبه چې د خو د امریکا ده نو افغانستان کې خو امریکا متهم ده خو په سوریه کې او په عراق کې په داعش باندې څوک متهم دي البته سعودي متهم دي ځکه چې د په داعش چې په کوم ځکه څوک وجلي دي یعنی دا لوبه سبب اسلامي په مفکورې خلک وجلي دي او هغه د سعودي اهداف لپاره وجلي دي مثلا دوی په عراق کې په سوریه کې اکثر د خپل مسلمانین وګړي وجلي دي او هغه د سوریه لپاره د سعودي لپاره ټارګټ دی نو فلهذا د دې لامل چې دوی په داعش باندې تورن دي نو التم ډیر عملیات نه کیږي داعش لخوانه ځکه محاصره دي او دلته راوستل هم نه کیږي نو دغه امتداد او تسلسل پر موقت درول شوی تر څو د مشترک ګټې دنبال کی هم د سعودي پر رابطه باندې د غربي نړۍ تصور ډیر دغه نشي چې په جمال خاشقجي کې په اعتراض واردي هم په داعش عملیاتو په اعتراض واردي او دلته طالبان لپاره یو لوړتیا وروخه چې د ټول سوري تراشي او بل جبهه نشه تاسو بل خواته لاړ شي او په یاني وخت کې د ژمنی موسم پر اتک سره هم دوی ډیر عملیات نشي کولای کېدای شي په خاري سیمو کې لږه چې انفجار شوی دی همدار کې بنور زینو کې د دوی نه ګټه واخیستل شي خو لیکن د یو مسلسل پروژې په توګه باندې تر څو عقبوي جبهه دوی سره په تسلسل کې نه وسی امتداد وته ورنه کې هغه افرادي قوت هم سي پیوړ او ډیر کړي ونه ساتي نو تر هغه پر دوی په موقتی توګه باندې مړ یا ویده دي. درست ارش صاحب طالبان ته څه کول پکار دي طالبان سره خبري روانې دي لیکن داعش سره هیڅ نه کیږي او دا خو لکه مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه طالبان او جنگیالي قوت د لپاره یو بل مرکز شته یو بل ادرسته دی چې طالبان سولې ته رسیږي نو او د بل خو نه وځدا چې هغه خو ترسته دي ام طالبان سره خبري روانې دي ام ورته داعش ساتلې ده عوام امریکایي قومندانان وایي چې موږ افغانستان کې پاتې کیږو نو طالب بسولې ته په دې شرایطو کې زړه خږي یو خبره چې زه فکر کوم طالبان به تر ډیره حده پورې په کیتیاتو کې هم دا مسله ده او یو خبره چې د سولې هغه مسله پیچلې کړې ده همدا مسله ده که چیرته دغه خبرې له 2012 کې شروع شوې وي او حد اقل په 2014 کې ختم شوې وي نو ښه به وه ولې چې الټرناتیف نه و خو په 2014 کې الټرناتیف رامنځته شو او ډیر په قوت سره موجود دی د شرق نه علاوه په شمال کې هم که څه هم شمال کې طالبانو چې کوم عملیات وکړل سرداره مغول دا مناطق تصفیه کړل خو هلته خصوصا د مغول او د سرداري کې چې کوم جوړښت ده هم عقیدوي او هم اقتصادي دا استعداد پکې شته چې بیرته پکې دغه هستې راوټوکول شي الته شدید فقر ده الته ځمکې آبي ځمکې نشته دي ټول للمي دي او د وچکالۍ په نظر کې نیولو سره به د للمي کښتونو کچه په راتلونکو کلونو کې کمه شي او څومره چې فقر زیاتېږي هلته همونه بیکاري زیاتېږي که داعش بیا پیسو سره هلته لاړ شي نو دا امکانات شته ده او تاسې دغه پرون وړمه ورځ د شرقي ترکستان په نمایندګۍ یو ویډیو نشر شوی ملا عبدالسلام په نامه ده هغه دا غفت دي خپل جنګیالو نه چې په د چین په ټول چین کې بریدونه وکړي او ولې وکړي چې چینایان له مسلمانانو سره ډیر بد برخورد کوي هغه عکس او د دې ویډیو خپل رسنیو کې شته چې د دغه کړي یعنی آسته آسته تحرکات چین کې ګوره د پیغام له لارې شروع شوي دي خوجند زندان کې د هغه شورش مسله ده 3 میاشتې مخکې په تاجکستان کې د برید مسله ده یو بل شی ښکاره کوي چې هغه هسته‌های خود محور چې ورته وایي که نه هغه په دغه هیوادونو کې رامنځته شوي دي او دلته اوس دا مهمه ده چې د طالبانو مسله څنګه کیږي آیا د صلح ته راځي که نه راځي که راځي یو خو دا صلح به طالبان ته په څه معنا وي یعنی اوس یو خو دا ده چې طالبان که فرضاً واکم ورته یعنی کوم غټه لاسته راوړنه لري خو زه دا دغه خو به ولري چې افغانستان کې جګړه پای ته ورسوله
که جګړه پای ته نه رسیږي نور اهداف هم یعنی او دا خطر موجود چې طالبان ویشل شي نو دا بیا سوله د طالبانو ته که دسیسه ده څه چې دی په مسکو کې ویل که چیرته په دغه دریس پاتې شي د سولې راتګ یو څه یا د طالبان سره د روغې جوړې مسله یو څه ستونزمنه کیږي ول چې دی ول چې موږ د بهرانیانو په مقابل کې جګړه کوو د موږ جګړه چې د شرعي بڼه لري او تر څو چې دی موجود وي دا جګړه به وي د حل لاره دا ده چې دی ووځي او موږ حاضر یو چې د دې په وتلو کې د سره خبرې وکړو او تر څو چې دی وتلی نه موږ د هغه لرو چې دا جګړه وکړو یو دا خبره ډیره مهمه ده د دې په کې بل د سرګلاورف او د دې یو خبره چې راځي چې یو ځای د تروریستانو په مقابل کې وجنګیږو دا معنا د به تروریستانو په وړاندې جنګي یعنی دوه خبرې دي یو دا چې د روسانو نظر نور طالبان تروریستان نه دي او یو چې به د تروریستانو په مقابل کې جنگي چې منظور داعش ده نو دغه خبرو ته په نظر کې زه فکر کوم چې دغه خبرې به ډیر زر زیات بریالي په دي نشي ولې چې یو خو امریکایانو د سیمې د وټلو هوډ نه لري نو ترکاره وایي چې مونږ یې نو چې دی که طالبان راځي نو د مخکینی روغې جوړې بیلګه وي چې دی ته په کابل کې نور ولایتونو کې د سیمټي دیوالونو تر شا کورونه ورکول کیږي او څو سناتوران همدارنګ امنیه قومندانان ممکن ځینې وزیران ورته په نظر کې نه ونیول شي او ممکن یو سوري یا شکلی تغییر په اساسي قانون کې مرای شي ولې دا خبره حکومت ته ډیره سخت نه ده ولې چې د قانون ماتول دته یو عادي کار ده که په دې شرایطو باندې راځي نو د دې هغه جنګیالي قوت چې زه فکر کوم ډیر هم ده او مهم هم ده هغه به څنګه کیږي جناب زواک صاحب خصوصا هغه څوک چې په سیمه کې د توپک له لارې ډوډۍ په لاس راوړي او د توپک په وجه باندې تربګنی پاللې مثلا د اربکی ورور وژلې یا خپل اربکی وژلې خو ورور شته اوس د لپاره چې نه وی ول چې د پوګه توپک ده سبا چې که رهبری راځي دلته سوله کوي نو د دل اوګینه خو دغه د امارات توپک کته کیږي نو دا د ځان د ساتلو لپاره مجبور یو بل توپک وګه کیږي نو الته خورت الټرناتیو شته ده دا که عقیدی مثلا نه که د اقتصاد مثلا نه د ژوند د بقا لپاره امنیت لپاره یعنی خپل ځان ساتلو لپاره مجبور د ژوند د بقا لپاره مجبور توپک واخلي د ترڅنګ هغه څوک چې په اقتصادي لحاظ باندې نور هیڅ کار نشي کولای صرف توپک پوګاو یعنی توپک لري ډوډۍ پلاس آیا دولت به د ټول جنگیالیو ته دا زمينه مساعد کړی شي چې کارو کې یا ملکی یا نظامی کا چیرته دا زمينه نه مساعديږي دې تک امکان شته دا دوه ډلې دي چې زی دریم ډله جناب زواک صاحب جنگیالو کې عقیدوي خلک دي څوک چې په مصالحانه جهاد عقیده لري چې دا باید ادامه پیدا کړي د دې امکان هم شته چې لږ نو که چیرته دغه درې ډلې چې ما نوم واخیسته دا زینو نو بیا نو دغه وس طالب نو بیا نه پات کی او کپاتم شي مثلا که ټول رهبری شورا راشي کابل کې کینی او په اصطلاح دلته مسوله مو کینو دغه جنگیالي قوت چې په حقیقت کې اصلي کار امغه کوي نه رهبری شورا بیا د رهبری ته اوس مثلا ملاحبه الله سره د یو نیم کسانو کدل ترام شي او د عملاً څوګونه لري دغه به امت پیغمبران ته به څوک اهمیت کله ورکی دا خبره تاسو ډیره دقیقه ده د مخکم چې کمیډال سره رسول او شو عین هغه شو کڅه هغه افرادی قوت نه درلود خو زه وایم چې ک هغه له تاریخ نه زده کړی نو همدا کنه همدغه اصطلاح چې تاسو ورته وکړول همدغه کا همدا کیدون کړه او ممکن په راتلون کې د خپل د همدغه جنگیالي لاره تهدید هم شي ول چې د جنگیالي خپل صف بدلی خیانت وکړي بالکل د بخکار چې د زموږ رهبرانو خیانت وکړي خصوصا جناب زواک صاحب هغه د دې هغه کنډک چې د ورته استشهادي انتحاري وي هغه به څنګه کیږي ول چې دا چا خپل زوی را لګل چا خپل رور را لګل ول چې دی ورته دا تبلیغ کړی چې دا جهاد ده او اوس چې دی زی راځي هغه چا سره کینی مثلا چې د دې له نظر هغه د خبرو کولو یا د حکومت ویشلو هغه نه درلود صلاحیت نو هغه څوک هغه خلک څنګه کیږي ډیره پیچلې ده مسله جناب زواک صاحب په دغه سیمه کې او یو بل خبره چې هیڅ ورته توجه نه کیږي جناب زواک صاحب اتلس کاله کیږي چې طالبان په د سیمه کې فعال دي یو په نظامی لحاظ فعال دي جناب زواک صاحب یو په عقیدتي لحاظ فعال دي منظور مې عقیدتي لحاظ نه هغه دینی عقیده ده چې اوس د جګړې په خدمت کې ده دغه دینی عقیده یو اغیز شیندل په سیمه کې
د دغه اغیز هغه به ډیر وخت پورې پاتې شي، ولې چې د هرې ډلې هغه تر ټولو خطرناکه برخه چې د عقیدوي اړخ ده چې هغه اغیز پاتې کیږي. حتی زه د بیلګې بڼه د سریلانکا د تعمیل پړانګانو مسله یادولی شم چې یو نوی تحقیق دا ښودلی چې هغه اغیز چې دغه ډله په 2008 کې ختمه شوې هم ده 10 کاله تېر شوي، هغه اغیز په هغه سیمه کې پاتې ده. د یو یا د 2 نفرو په بیرته راتګ سره ممکن بیرته د تعمیل پړانګانو یو نوی ورژن تولید شي. نو زه وایم چې دغه اړخ ته نه حکومت نه امریکایان نه شنونکي هیڅ هغه نه کوي چې دغه اغیز چې 18 کلو کې طالبانو شیندلی ده، دا بستر چې طالبانو په عقیدتي لحاظ باندې جوړ کړی، دا به د راتلونکو ډلو لپاره څومره مناسب بستر وي او د بستر د له منځه وړلو لپاره باید کم کار وشي. کیدای شي دا هر څه سنجول شوي وي او عمدې دپاره ساتل کیږي چې لکه څنګه چې اوس طالبان موقتا دغه داعش موقتا یخچال کې ساتل کیږي، دغه وضعیت مو ساتل شي تر څو ممکنه یعنی بیا د وضعیت تحلیل به چې څو ورسره وکړي هغه استفادې لپاره زمینه مساعده وي. په ترتیب تر څو چې موږ د خپل اختیار خاوندان نشو دغه لوبې به په موږ د عمل لري چې څوک څنګه کوي څنګه نه کوي. جناب بیگ صاحب، وضعیت امنیتی شمال داعش در اونجا شکست خورد و گفته میشه که خب بر ترتیب بظاهر که داعش حاله در اونجا حضور نداره، لیکن وضعیت امنیتی شمال تغییر خورده یا نه؟ داعش است و یا نیست؟ امنیت در شمال است یا نه؟ متاسفانه که نه، در شمال وضعیت تغییر نکرده و طالبان با قوت خودشان باقی هستند. فقط یک موردی هم که در بغلان بود موقتا یک پلیسوالی را نیروهای امنیتی گرفتن، بعد از او پس دوباره طالبان آمدن سر جای خودشان. اما نقطه یک نوع پیچیدگی بسیار زیادی در شمال وجود داره. جای هم که داعش هست امکان داره که مناطق هم بوده باشه، ولی از جوزجان به این طرف دیگه سر صدای از داعش و عملیات داعش در شمال دیده نمیشه، بضافتر عملیات طالبان در اونجا بیشتر است. و طالبان یا داعش زمانی که بی امنیتی به طرف شمال انتقال داده میشد، زمانی که نورستان بی امن شد و کنار دو وقت تحلیل وجود داشت که شمال به خاطر باید بی امن شود که آسیای مرکزی انتقال داده شود، جنگ و بی‌ثباتی به اون طرف. حال داعش است و یا نیست شمال بی امن است، این وضعیت نگه داشته شده. خودش فردا زمینه را مساعد دوباره برای داعش نمیسازه؟ بدون شک چیز وجود داره، خطری است که وجود داره و استخدام طالبان توسط روسا به خاطر همین موضوع است که تا بتونه طالبان شمال علیه داعش در مقابله و مسابقه باشه که داعش نتونه راه پیدا کنه به شمال که تهدید بالقوه برای روسیه است. این یک طرف موضوع دیگری که قدرتایی که در منطقه و یا اطراف افغانستان فعال هستند، اینا نوع نگاهشان به نسبت به افغانستان و به گروه‌های تروریستی ربط بسیار مستقیم داره. یعنی به همین خاطر است که داعش او به اون صورتی که بتونه در شمال جای پیدا بکنه پیدا نکرد. یک طرف قضیه و قضیه دیگهش موضوع داخلی است. من فکر میکنم که عملیات انتحاری امروز هم نشان داد که یک بار دیگر که علاقاتی در داخل نظام وجود دارند که به نحو حمایت میکنند از داعش و از طالب، از گروه‌های تروریستی و انتحاری. چطور میتونه انتحاری در دقیقه بسیار کم بیاید در بین تظاهرات کننده ها خودش انفجار بده و هر بارم که تظاهرات و اعتراضات صورت گرفته ما دیدیم که به سرعت توسط انتحاری سرکوب شده. این نشان دهنده است که افراد و اشخاص ستون پنجم و کسانی که در داخل نظام فعال هستند و به نفع گروهای تروریستی کار میکنند، اینا خیلی فعال هستند. طالبان میگن که زمان ما علیه داعش عملیات انجام میتیم، طیارهای حکومت و آمریکایی میان طالبان را بمبارد میکنن و چیزی که شما میگین زمانی که تظاهرات علیه حکومت صورت میگیره داعش با کمک از یا میرسه، یعنی یک همکاری متقابل وجود داره یا چطور که پسی؟ طالبان روی کرده عمود جنگی خودشان دارند و از استفاده از نام داعش و بعضی از وقتا که مسئولیت پذیرفتن از طرف داعش و یا طالب، این یک چیزی است که تا حالا مبهم و بسیار ناپیداست که آیا واقعاً که فقط در هر جایی که مصلحت باشه که در کجا را طالب میزنه که باید به نامش مسئولیت برداره و در کجا داعش باید مؤثرتر است که اگر مثلا تظاهراتی از تشیع باشه
او که وقتی زده شد به نام داعش ختم میشه و اگر جای دیگه باشه از طالب نگران صورت میگیره او هم از طرف داعش زده شد. در اونجا اهل تشیع وجود نداره، لیکن تظاهرات علیه حکومت بود و داعش آمد و بسیار تلفات بسیار زیاد هم داشت در نگران. این چیز چند بار در کابل تکرار شده. یعنی در اونجا حکومت، طالب و داعش زیر بحث است. زمانی که داعش تحت حمله طالب قرار میگیره، تیارای نظامی به دادش میرسه و زمانی که تظاهرات علیه حکومت صورت میگیره، داعش یعنی این یک همکاری منظم و چگونه ایره چی میکنن؟ بدون شک اونمو علاقات خائنینی که در داخل نظام وجود دارند، اینا بنابر مصلحت خودشان این کار افراد است و یا پالیسی و امکان داره که سیستماتیک هم باشه، ولی ما که اطلاعات درست از داخل چین نداریم، ولی میشه که سیستماتیک این موضوع وجود داشته باشه. مثلا حالا شما یک مثال بسیار ساده اگه برای شما، تیارای امریکایی هم داخلی پروگرام هستن، یعنی عمدتاً تیارای امریکایی است که با حمایت داعش طالبان را بمبارد میکنن. و موضوع دیگر ایست که اگر تا زمانی که نظم امنیت در کشور ما پایین باشد، سطحش پایین باشه که ما با موضوعات رسیده نتانیم، بدون شک اینمی موضوعاتی که همکاری با دشمن وجود داشته باشه و استفاده از داعش و طالب به خاطر بقای قدرت در اینجا وجود داشته باشه، من فکر میکنم که ما با یمی روی کرد، با همین وضعیت ما به جای نمیرسیم. این یک چیز واضح و روشن است. تا زمانی که سیاست‌های خودش و حکومت نه واضح و روشن برای مردم بیان نکنه، حکومت است یا مثلا ما از تیاره امریکایی یاد کردم و سیاست‌های حکومت چقدر مستقلانه از سیاست‌های غرب و امریکا، یعنی میتونه ممکن است حکومت افغانستان از داعش بدون رضایت امریکا و غرب حمایت کنه. اگر چنین حمایت وجود داره، خب طبعا حمایت حکومت نه بلکه حمایت امریکاست. این خو یک چیز واضح و روشن است. وقتی ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت اول دنیا در یک کشوری 4 تا پایگاه نظامی داشته باشه و در اینجا حضور داشته باشه، با قوتایش هم باشه، چطور امکان داره که ولسوالیا سقوط بکنه، ولایت‌ها سقوط بکنه و پایگاه‌های طالب و داعش هم بیان اینجا بوده باشد؟ و یا این که طالب با این همه جنایتکاریاش بره و مسکو سفر بکنه و در اونجا کنفرانس دایر کنه، با روسا بشینن و روی موضوعات صحبت بکنن. این برای از اینا کی پاسپورت داد، از کجا ویزا یا دریافت میکنند؟ آیا ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان ایران نمیفهم از کجا میاد؟ پس ائتلاف هایی که علیه حکومت صورت میگیره به می خاطر که از داعش حمایت صورت میگیره، به می عنوان که دخیل از دربی امنیتی ها، لازم نیست که عوض حکومت با امریکا صحبت شود و در مقابل سیاست های امریکا موقف بگیره احزاب سیاسی ما. بدون شکی کار باید صورت بگیره. ایالات متحده آمریکا هم پاسخگوست در برابر همین موضوعاتی که در افغانستان وجود داره. در کجا امکان داره که شما پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در بغرام باشه، پایگاه طالبان در قربان یا در تگاو یا در کوه صافی، اونا هم پایگاه دارن، اینا هم پایگاه دارن. خب یک نوع رویکردهای در اینجا وجود داره که متاسفانه این اگر بتونه که احزاب سیاسی و اگر سیاسیون ما و یا حکومت افغانستان حداقل پاسخ این موضوع را از امی کسایی که دوستای بین المللی هستن پرسیده شود که چی وضعیت روان است. ما که دیگه آبرو در بین مردم خودمون نداریم و شما هم درست پشتیبانی نمیکنی، لوجستیک نمیته، مرمی روان نمیکنی، بالاخره مردم هم تظاهرات میکنن، میاد پشت ارک و هر چی که از دانشون هم میاد با ما میگن. این مسئولیت حکومت برمیگرده. باید از دو تا یک چیز باید اختیار بکنه، یا این که بیان صادقانه برای مردم بگوین که راز امی جنگ در کجا هست واضح و روشن، یا این که دیگه که زورشان نکشید برن حداقل استعفا بدن، بگوین که ما دیگه کار نمیتونیم بکنیم. به خاطر اینکه این وضعیت وجود داره، ما آبرومندانه از پست‌های خود ما کنار رفتیم، مردم میدانید و شما و کارتان. تصویر مختل استاد من په درصل د انتخاباتو کې یو داخلي عامل هم د دې لپاره شته چې داعش ولې موقتا وده شوی یا وژل شوی دی، او یو خارجي عامل هم بل شته. داخلي عامل دا دی چې په دې هیواد کې ځینې کړۍ ډېر مطرح سیاستمداران او حتی پخواني مسؤلین چې په نظامونو کې پاتې شوي دي او حتی د حکومت
مهم سرونه هغه په دې متهم دي چې داعش ته هغوی تقویه ورکوي. نو د دې لپاره چې دا داعش د افغانستان د خلکو د مشترک دشمن په توګه باندې پیژندل شوی دی او د دوی ووټ بینک هم نشي، داعش یې پیله نغلې کړی او حتی داعش په خلاف دوی اوس عملیات کې سمبولیک په ننګرهار کې بیا یو عملیات کړي دي چې داعش کسان موږ وژل تر څو د افغانستان د ولس په سترګو کې خاورې وغورځوي چې موږ خو د داعش مخالفین او داعش خو به دوی تمام دی. یوه بل خارجي عامل دا دی چې دوی چې نن سبا ګوري چې روسیه د طالبانو سره همغږي کېږي او نږدې کېږي او داعش په خاطر باندې اصلا روسیه د طالبانو لپاره لیوالتیا ښه چې ورسره خبرو ته کېني چې کله داعش ګواښ کمي نو طالب خو په خپله بیا د روسیې سره فکري همغږي نه لري، نو بیا څه ضروري چې د طالب سره ونږدې شي. نو هغه طالب چې د روسیې سره نن د داعش دایرې نه یعنې نږدې کېږي او همغږي پیدا کوي، اوس هغه داعش ګواښ کم کړی چې تر څو روسیې لیوالتیا طالب سره د مذاکراتو پیدا نه شي. اوس طالب دونه هوښیار شوی دی چې په دې قصو اوس خو طالب هم هوښیار دی، خو روسیه هم په دې هوښیاره ده، روسیه هم په دې هوښیاره، طالب هم په دې هوښیار دی چې داعش نه مړ دی په حتمي مرګ باندې بلکې موقتي مرګ باندې د جبهې د آینده ګرمولو لپاره او د افرادي قوت د تسلسل د پیدا کولو لپاره داعش پلان موقت ویلی. ډېره زیاته مننه. کور مدان سلامت اوسئ. ګرانو لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم. الله مو مل شه.